ډاکټر مانور په کومه طریقه د هلک ولا په مخ باندې تیزاب ورشیندلی دي او دا چې کوم دی ډېر بې دردۍ سره یې دا ظلم کړی دی، ډېر زیاتې د ډاکټر مانور سره کړی دی او د دې چې کوم مخ دی دا 90% سوځېدلی دی. دغه ویډیو در سره شریکوم، دا ویډیو تاسو وګورئ. کوم چې په کوټه کې هسپتال دی سرجن وارډ چې کوم دی دا هلته کې دا کار کړی دی او دی چې کوم دی دا ډاکټر مانور ورور دی او ویل کېږي چې دا د سرجن وارډ کې اپریشن یې کولو. ویل کېږي چې په دغه ټایم کې دی هم سرجن وارډ نه راکوزېده په لیفټ کې او دا بربخته چې کوم دی دا ورغلی دی او دی پې دا کار کړی، دا تیزاب یې پې ورویشتي دي. نو ویل کېږي چې دا د دې ورور وایي چې موږ سره دې ودرېږي، ټول پاکستان دې موږ سره ودرېږي، زما خور سره یې ظلم کړی دی چې موږ له انصاف میلو شي چې سبا لپاره دا کار سړی نه کوي. نو ډېر افسوسناکه واقعه ځکه ده چې غټ پخ شیخ ادریس صاحب لاړو، زمونږ کاري صاحب چې کوم و د هغه څوک هم پیدا نه شو، قاتلان وغیره، او د دې چې کوم دی په هماغه ورځې قاتل پیدا شو او ویشتو. زیاتر ملګري وایي دا نه دی مړ او نه دی پیدا شوی، نو دا دروغ دي. د په هماغه ورځ ویشتو مازدیګر ټیم او دی مړ کو. دا چې کوم دی دا کم کار چې دی هلک کړی دی، دا کم ظلم یې چې کړی دی، دا تیزاب والا هلک د ده امین شاه نوم دی او د ده چې کوم دی هم دې کوټې سره تعلق ساتلو. دا به زیاتر لیفټ کې تله راتله، د دې به چې کوم دی واټونو کې کار و، دا سرجرنګ واټونه نه دي دې کې به یې کار و. نو دا چې څنګه په دې ورځ باندې 12 نیمې بجې وي او هفتې ورځ وه چې څنګه دا لیفټ نه راکوزېده او دا بدبخته پې ورغلی دی او دا کار یې پې کړی دی. نو ټول ملګري ورته دواګانې کوي، ډېر سیریس ده، الله دې ورله روغ صحت ورکړي، ډېره یو ښه ډاکټره وه. بیا چې دا تیزابو کار پیو شو نو بیا جاز کې دا کراچۍ هسپتال له هم یوړه. بیا زیاتر ډاکټران دا هم وایي چې دا خبره شک کې ده، دا ډېره ډیمیج شوې ده. ټولو ملګرو ته درخواست دی چې دواګانې ورته کوئ، ډېره سیریس ده، مهرباني.